الرحیم. الله تبارک و تعالی فرمای اقیم الصلاة و آتوا الزکات. محترم ناظرینو، که موږ او تاسو وګورو د اسلام بنیادی ارکان دي 15. حدیث مبارک کې راځي بنی الاسلام علی خمسة. د اسلام بنیادونه دا 15 دي. اول شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. د دې کلمې اقرار کول چې نشته لایق د عبادت ما سوا د الله نه. دویم نمبر اقیم الصلاة، مزد قائمول، و آتوا الزکات، زکات ورکول، حج البیت، حج د بیت الله کول، و صوم رمضان، او د رمضان المبارک روجې نیسل. موږ او تاسو وګورو د اسلام د 15 ارکانو کې بنیادی عناصر چې دي کې یو زکات دی چې دا د اسلام بنیادی رکن دی. نو لہذا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده که یو سړی زکات نه ورکوي نو لہذا د ګناه کبیره کې دی، دی ګناهګار شه. که یو سړی د زکات نه انکار وکړي نو بیا دغه سړی کافر ګرځي، ځکه دا د اسلام د رکن نه انکار دا سړی کفر ته رسي. یا ورپسې ټوکې مسخرې کوي نو دیم کفر ته رسي، او که نه دا نه کوي نو ګناهګار دی، که نه ادا کوي. که موږ او تاسو وګورو نو د معاشرې یو اهمیت لري زکات په معاشره کې، چې څومره اهمیت لري، څنګه نور دینی احکامات دي د دې، او خاص کر هغه خلکو باندې زکات په هر چا نه دی واجب، لہذا په هغه خلکو باندې دی کوم چې مالداري الله ولا مالی استطاعت قوت ورکړي، لہذا په هغه باندې زکات لازم دی. که په معاشره کې زیات بګاړ دی او معاشره کې خلک نقصان طرف ته ځي نو د دې ذمہ دار هم هغه مالدار طبقه ده کوم چې دنیا کې لوی قوت او طاقت لري، مالی حیثیت الله ورکړی دی، کارخانه‌دار دی، سرمایه‌دار دی، جاگیردار دی، د چا غټ کاروبارونه دي، او په یو ښه حیثیت باندې ژوند تیری او دی زکات نه ورکوي، دی سره تجارت دی، دکانداری دا، غټ بزنس دی، نو په دغه ټولو خلکو باندې زکات ورکول دا لازم دي. نو دغه مالدار طبقه، صاحب استطاعت طبقه چې زکات نه ورکوي نو لہذا په معاشره کې ډیر بګاړ راځي، نو دغه خلک د دې ذمہ دار دي. ولی زیات تر غریب خلک چې هر یو مالدار سړی دا د خپلو رشتہ دارو، د خپلو ګاونډیانو، د خپلو نږدې محلې والا خلکو خیال ساتي، او د هغوی کم غریبانان دي هغوی له خپل مالی پیسو کې د هغوی امداد کوي، نو هغوی به ډیرو مشکلاتو نه محفوظ وي، د ډیرو نقصاناتو نه. مثلا معاشره کې څومره قتل کیږي، او حدیث مبارک کې هم راځي کاد الفقر ان یکون کفرا، قریبه ده چې دا فقر انسان کفر ته ورسي، کفر ته ورسي. یعنی بعضی وخت انسان ډیر غریب شي او نو دی د هغې د وجې نه قتل وکړي نو ځان جهنم ته ورسو چې یاره ماله پیسې پکار. یو سړی ډیر غریب شي نو غلا شروع کړي چې یاره ما سره مالی قوت، نو غلا شروع کړي، نو لہذا ځان جهنم ته ورسي. یو سړی ډیر غریب شي نو دی ځان څه کړي، خپل مذهب چینج کړي، عیسائیت اختیار کړي، قادیانیت اختیار کړي، یهودیت اختیار کړي، او خپل مذهب پرېږدي، نو لہذا د ځان د دغه فقر او غریبۍ د وجې نه دی څه شه، کفر ته لاړ. تاسو به کتلي زیات واقعات اکثر خپل بچي ولي یا خپل ځان ولي چې هغوی ته روټۍ د هغوی ضروریات نشي برابرولی، لہذا یو پلار اکثر بچي ولي او ځان ولي، داسې واقعات ډیر معاشره کې راځي. نو د دې ذمہ دار دغه مالدار طبقه ده چې لہذا دی زکات نه ورکوي، نو هغه غریب خلک هغوی ته مشکلات وي او د هغوی ژوند ګران شي، د هغوی دنیا او آخرت دواړه په نقصان کې شي. نو دې وجې نه چې مالدار خلک دا صحیح زکات ورکوي، کم کروڑپتیان دي، کم غټ کاروبارونو والا دي، نو دی به زکات ورکوي خامخا. دا د اسلام په موږ باندې حکم دی او فرض. نو لہذا د معاشرې هم یو دا ذمہ داری ده، او دغه خلک به یو ښه اثراتو باندې مرتب شي. او د دې اثرات په معاشره باندې څه دي، یعنی زکات ورکول یا زکات نه ورکول. د
د دې په معاشره باندې څه اثرات دي، د دې په انسان څه اثرات دي او د ته فایده څه ده. نو یو غټه فایده خو دا ده چې یو سړی زکات ورکوي، نو لهذا د اخرت ذمه فارغه شو، ځکه الله به دې نیسي که چېرې دې زکات نه ورکوي، او د ده دپاره سخته سزا ده. او حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی زکات نه ورکوي، نو د ده د مال نه به مار جوړ شي شجاع، او دی به خوري چې دا ستا هغه مال دی چې تا پکې زکات نه ورکړ. نو لهذا دا به د ده د اخرت نقصان وګرځي. دویم دا ښه اثرات په معاشره باندې دا دي چې الله به د ده د اخرت هغه کومه ذمه داري ده نو هغه به د ده خلاصه شي، یعنې د الله په نیز به دی ګرم نه وي. دویمه ده چې د ده مال به پاک شي، هسې خو مال د ده پاک نه دی چې زکات ته ورکړي د ده مال پاک شي. دویم دا غریب ته بل مسلمان ته فایده ورسېده. بله ده د ده مال کې به الله برکت واچوي، مال او دنیا هر څه به ډېر سیوا کېږي د زکات د وجې نه. بل دا چې د ده مال به الله پاک د افت او مصیبت نه بچ کړي. کوم افتونه راځي نو دې کې غټه وجه دا ومي چې یو سړی عشر زکات نه ورکوي، نو د ده په مال باندې هلاکت راځي او تباه شي. نو دا هغه د معاشري اثرات دي، ښه او بد اثرات د زکات ورکوونکي دپاره ښه او د زکات نه ورکوونکي دپاره هغه نقصانات دي د دنیا او د آخرت او د معاشري ټولو. نو دې وجې نه چې موږ او تاسو د زکات اهمیت او دا وپېژنو او دا د هر انسان کومه ذمه داري ده او په ده زکات فرض دی، لهذا دی خپل زکات ادا کړي. راځئ چې اوس موږ وګورو چې زکات معنا څه ده، مطلب یې څه دی او څنګه طریقې سره زکات ورکول دي، په چا فرض دی. نو زکات لغوي معنی ده پاکول، یعنی خپل مال پاکول. زکات لغوي معنی ده پاکول، او په اصطلاح د شریعت کې زکات معنی ده د شریعت مقرره کوم رقم دی، هغه په هغې باندې کال تیر شي او په هغه خاص رقم کې مطلب چې 40 روپۍ ده هغه ادا کول دی ته زکات ویلی شي. نو دا هغه زکات لغوي اصطلاحي معنی شوه. حکم د زکات څه دی؟ نو حکم د زکات دا دی چې هر عاقل بالغ مسلمان مالدار په ده باندې زکات فرض دی. اوس په نابالغه باندې نشته، په کافر باندې نشته، د چا مال نصاب ته نه دی رسېدلی نو په ده هم زکات نشته. او بل دا چې صاحب نصاب شي سړی. اسلام او دین هسې چاته نه وایي چې بس ته به پیسې ورکړې، چې یو سړی مالدار دی، الله وله مال ورکړی دی، نو په ده باندې څه دی؟ زکات دی. اوس زکات په کومو شیانو کې ورکول دي؟ نو زکات په سرو کې، سپینو کې، د کاروبار او دغه شان نغدي روپۍ وي نو په دې کې زکات دی. لکه د سرو نصاب شریعت ایښی دی دا 9.5 تولې، 9.5 تولې صرف سره چې چا سره وي نو په ده زکات دا فرض دی. اوس که سرو سره سپین یا نغدي پیسې وي نو که بیا د 7 تولو نه کم وي نو بیا به دی خپله مسله عالم ته پیش کړي چې یاره ما سره دغه شان طریقې سره مال سره دي، سپین دي او پیسې دي، نو په ما زکات څنګه ده؟ خو که صرف سره نو دا چې 9.5 تولې که دې نه کمې بیا نشته. او دغه شان د سپینو نصاب 52 تولې سپین زر. دا هر وخت د هر دور خپل یو قیمت وي، یعنی بدلیږي را بدلیږي ریټونه، کله های شي کله لو شي، لهذا د هر وخت به د هغه 52 تولو سپینو زرو حساب او د هغې قیمت به لګي، هغې موافق به زکات ورکړي. یا یو سړي سره د 52 تولو سپینو زرو عمره نغدیت وي، نغدي پیسې وي، انو په ده باندې هم زکات فرض. او دا زکات څومره؟ 40 روپۍ، یعنی 40,000 کې 1,000، 40 लाख کې 1 लाख، دغه شان خپل حساب سره 40 روپۍ دا فرض. بل دا اهمه خبره چې که بعضې خلک داسې چې مثلا هغه تجارت کوي، بزنس کوي، تجارت دی، کاروبار دی، نو دی به د خپل تجارت کم کاروبار دی
نو هغوی به هم حساب لګی کال پسې، خو په دې پیسو سرو سپینو په کاروبار دکان په دې باندې کال تیر شي، نو اله بیا به دې خپل یو تاریخ توی کړي او په هغې باندې به زکات ورکوي. یا د یو سړي دکان دی، میډیکل سټور دی، عام د کریانې دکان دی، یا نور سپارټس پکې خرڅوي یو دکان دی، نو دی به هم د خپل کال مثلا لومبی روژه دی ځان ته ټارګټ کړي، نو په دغه لومبی روژه به دی هر کال بیا زکات ورکوي. د خپل ټول دکان تجارت د هغې حساب به کوي، او که مطلب چاته قرض وي هغه به هم دی ځان سره حسابوي. بعضې خلک وایي زما دومره قرض دی ما سره خو نشتی، نو که د یو سړي بل ته قرض وي هغه هم د ده مال دی، هغه به دی خپل ټوټل مال سره حسابوي. بیا که د ده چاته قرض وي نو چې ټوټل را حساب کړي بیا به ترې هغه کټ کړي، نو لهذا هغې زکات به ورکړي. او دغه شان که مال د تجارت دی یا د دکان دی یا یو فیکټري ده په هغې کې څه پراډکټ جوړېږي، نو دا ټول به حسابوي، خو د دې قیمت دا چې کوم دی لګوي به د خرڅ چې دا دی په کم قیمت خرڅوي نو هغه قیمت به دی لګوي. مطلب دکان ته یو بال پوینټ راغلی دی په 8 روپۍ او دی به یې خرڅوي په 10 روپۍ، نو دی به د 10 روپو حساب کوي، چې کم خرڅوي د هغې حساب به کوي، کم مال د تجارت دی. نو لهذا دغه طریقې سره به دی خپل ټول تجارت مال حساب کړي او د هغې زکات به ورکړي. اوس که یو فیکټري ده یو مکان دی هغې کې مشینګري لګېدلې ده او په هغې دی مال تیاروي او سیسټم چلوي، نو په هغې کې زکات نشته. یعنې هغه آله او مشینګري چې کومه دکان کې ده، مثلا الماری دی یا یو مشینګري ده یا یو میز دی او شوکیس دی، نو په دې دا به نه حسابوي. کم مال د تجارت چې کم رننګ دی ان اوټ کېږي، لهذا هغه مال به حسابوي او د هغې تجارت کم مال دی نو هغه به حسابوي او هغې کې به سالانه دغه حساب سره زکات ورکوي. نو دې وجې نه محترمو چې موږ او تاسو د دغې شرعي حکم خیال وساتو او خپله ذمه فارغه کړو. بیا هم چا څه تپوس وي نو هغه کمنټ کولی شي. وما علینا الا البلاغ.